ته زما د صوبې پیسې صرف په جلسو په ناچګانو باندې لګې زه به څه کوم ما ته خو روډ پکار دی ما ته بجلی پکار ده ما ته ګیس پکار دی ما ته نالۍ پکار ده ما ته اوبه پکار دي شکر الحمدلله موږ ځان ثابت کړی دی چې بار بار شکریه ادا کوم چې خانجي موږ له هسبنډ له ډېر څه راکړه په لږ ټایم کې په لږ وخت کې هر کلي ته هر ځای ته یا تار یا ټاسمرمر لکه چې زه شروع وکړم نو والله چې په 2 غنټو کې د هغې خبرې نه ختمېږي منان خبره وکړه چې خلکو کمپینونه کول وټونه یې کاته موږ خلکو له ستنې وړو ټاسمرمر یې مړي زموږ دا کار و زموږ دا خدمت و نو خانجي زه ستا بار بار شکریه ادا کوم موږ د دې ځای کې درغلي د هسبنډ نه درغلي ووټ ته ستاسو سره تاسو زموږ په وساطت رباني په وساطت د نور مشرانو په وساطت دا دې نه ده کتلي چې څوک درغلی دی تا دستخط کړی دی یا د ستنې یا د ټاسمرمر هر سړي ته دي خپل وس مطابق د وس نه علاوه چېرې په 10 کالو کې په 15 کالو کې ستا د 2 میاشتو کارګردګي او د اوسني یا د مخکیني د انپیا د ایمینې د هغه د 15 کالو کارګردګي زما د نن ستا خانجي ستا د 2 میاشتو هغه برابر ده بسم الله الرحمن الرحیم شکرګزار یم د هغه رب چې داسې ننګیالي ملګري ماله راکړي دي دا عزت نن ماته میلاو شو د زړه د کومې د هسبنډ د خلکو زما سره راغلي زما ملګري ټولو ته السلام علیکم او ډېره ډېره شکریه د دې عزت افزایۍ ډېره ډېره شکریه چاپېره چې ګورم ښکلي ښکلي سپین روبي مشران د قام د ډلې خاوندان او ننګیالي ځوانان زړه مې باغ شي د خوشحالۍ د اظهار الفاظ نشته ستاسو د شکریه د ادا کولو الفاظ نشته خو بیا هم یو ځل بیا د زړه د اخلاصه ډېره شکریه ادا کوم چې د هسبنډ کې نن زموږ دومره ښکلې ډله جوړه شوه دومره ښکلې زموږ ملګرتیا ده دومره ښکلي خلک زموږ په ډله کې شامل دي نو فخر کوم په تاسو باندې او بیا در باندې سلامتیا او سلام ویم خپل کارونه یا د ترقۍ په سفر کې کم منزلونه چې الله په فضل سره د الله په مهربانۍ سره موږ طی کړي دي د هغې د دوهراولو ضرورت نشته دا ځباتلو ضرورت نشته چې تاله مې ستن کړی او تاله مې روډ کړی او تاله مې پیپ کړی او تاله مې ټرانسفارمر دې خبر ضرورت نشته دا زه په ځان فرض ګڼم دا ستاسو په ما حق دی او هم د دې دپاره دې میدان ته راغلي یو د سیاست یو رنګ بدلولو خواهش لرو او ستاسو د ملګرتیا یو ډېر امید لرو چې د رښتیاو په سفر کې تاسو زموږ سره ملګرتیا وکړئ صرف او صرف سیاست مونږ کوو د عبادت په توګه دا عبادت دی ما لکه نن الله یو موقع راکړې ده سبا به زما نه زما الله تپوس کوي چې تاله مې دا موقع درکړې وه تا د خپل قام څه خدمت کړی دی نو د اوسه پورې الحمدلله پلار په نکاح دا غاړه مې آزاده ده چې الله پاکه تا کله موقع راکړې ده تا کله اختیار راکړی دی او د کم هدف پورې دې راکړی دی ما کوشش کړی دی ستا د مخلوق ما خدمت کړی دی چې زما سپین دروبی دې په آرام کړي غواړو چې زما ځوان دې په روزګاري غواړو چې زما ځوان دې تعلیم یافته وي غواړو چې څنګه سهولتونه زما په دې وطن کې د ښکته خلکو ته حاصل دي نو زما د خړسرو هم حق دی مونږ هم غواړو چې دلته د خوشحالي دلته د آبادي دلته د تعلیمي دلته د روزګاري دلته د کاروباري او هر سړی د خوشحالۍ زموږ ایجنډه خو دا ده اوس دې دپاره یو اختیار پکار دی د کم ځای پورې اختیاري مونږ د خدمت کولو د جذبې سره یو پریکټیکلی تاسو ته وښوله مونږ یوازې د هسبنډ خبره نه کوو مونږ د خپل تحصیل خبره کوو او بیا د پارټۍ په لیول مونږ د ملک خبره هم کوو چې دې ملک کې زما لیډرشپ میاں محمد نواز شریف میاں محمد شهباز شریف او په 13 زموږ خور
مریم نواز هغې په زنانه ده او ثابته یې کړه مړه چې ترقي څنګه وي هغه چې کم کارونه وکړه شرم وکړئ دا نورو صوبو والا او زمونږ دا خو بس په هغه الیکشن کې به مې ته هم ویل په الیکشن کې مې ته هم ویلي دي ما خپله غاړه ازاده کړې ده ما خپل میسج تاسو ته را رسولی دی فیصله خو ستاسو په لاس کې وه هغه وخت هم موږ درته دا ویلي وو چې د خدای خاطر وکئ په داسې لاین روان شئ چې هر ترقۍ لاري داسې پارټۍ سره ملګري شئ چې هغه په دې پاکستان خفه کېږي د پاکستان ترقي غواړي د پاکستان خوشحالي غواړي د هغو سره ملګري شئ او که نه نن دا ملګرتیا او دا فیصله تاسو وکړه نو سبا له به په دې فیصله باندې ستومانه یې موږ درته دا ویلي وو چې په مرکز کې الحمدلله زموږ حکومت را روان دی نارې مې ته والې وې که نه مې والې تاسو ګواه یې ټولو ته هم ویلي مرکز کې ستاسو حکومت د پاکستان مسلم لیگ د منظري را روان دی راشئ د منظري سره ملګرتیا وکئ که په صوبه کې څه نه وي د مرکز نه به موږ ته امداد میلاویږي د مرکز نه به موږ ته فنډونه میلاویږي او موږ به ترقۍ دا سفر جاري وساتو خو ما ته خو پې افسوس نشته خو پکار دی تاسو ته پې افسوس وي چې نن ټول ملک په کم طرف روان دی او زموږ بدقسمته صوبه په کم طرف روانه ده اول خو ورسره پیسې نشته د تنخواګانو پیسې نشته او که ورسره دي نو هغه ټولې د ناچګانو نظر شوې د جلسې نظر شوې د احتجاج نظر شوې د جلوس نظر شوې اوس په دې لار راتلم یو ملګري خبره وکړه وی دا 13 جلسه چې وه یو کوسټر له 25 او 26 هزار روپۍ ورکړې او ورسره خوراکه ورکړه دا پیسې د کم طرفه رالي ته زما د صوبې پیسې صرف په جلسو په ناچګانو باندې لګې زه به څه کوم ما ته خو روډ پکار دی ما ته بجلی پکار ده ما ته ګیس پکار دی ما ته نالۍ پکار ده ما ته اوبه پکار دي ستا سره د هغې غم نشته صرف د ناچګانې غم دی صرف د دې غم دی چې دا غل را آزاد کوي نو غل خو به عدالت را آزادوي تا ته د هغې دپاره د جلسې کولو څه ضرورت دی ستا په جلسه کې خو بله خبره نه وي خو هغه غل دی هغه ډاکو دی هغه به داسې کم هغه به داسې کم تا به د مرۍ نه ونیسم او دلته به ورته جینکۍ ګډېږي یو ډول تماشه به روانوي او صرف مطالبه دا ده چې غل را پرېږدئ نو غل خو باله را پرېږدي چې په عدالت کې صفا شي که نه ما خو نه نیولی عدالت نیولی دی عدالت کې صفا شي ته د ملک پیسه د صوبې پیسه صرف په دې باندې لګې د خلکو هېڅ غم نشته وښیه ما ته په دې تېرو 10 کالو کې څو دا څویم کال شو د دې حکومت دی زموږ په صوبه 12 کال دی په 12 کاله کې ما ته دیو کارکردګي وښیه که نه څه یې وکړه نو زه به دا په شا روان یم زه دونه بدقسمته یم خلک په مخ کې دي زه په شا روان یم نو ما ترقیاتي بجټ بند شو ما د تنخوا پیسې نشته او ډول باجې شته په ډول باجو به یې لګوم نو موږ تاسو ته هغه وخت هم دا ویلي وو که دا فیصله مو وکړه بیا پې تاسو ستومانه یې زه سرخرو یم ما خپله غاړه ازاده کړې تاسو ته ویلي تاسو فیصله وه د اکثریت فیصله وه اوکې موږ ته منظور ده د دې باوجود زموږ سره دغه هېڅ اختیار نشته اوس دا ملګري پاڅېدل چا د روډ مطالبه کوله چا دغه شانتې د نالۍ او د اوبو مطالبه کوئ نو موږ سره دغه اختیار خو نشته دا خو صوبایي محکمې دي دې اختیار خو د هغوی سره دی ها منډه به وهم د سیکټریانو په لیول باندې دغه سیاسي نه ذاتي منډه به وهم چې څه په لاس راځي زه د هغه صدر صاحب دا خبرې تایید کوم چې که ښه ټماټر راته میلاویږي هم به یې تاسو له راوړم دا په ما فرض دي د دې هېڅ لحاظ احسان په هېڅ چا نشته دا په ما فرض دي دا به زه کوم خو چې څومره اختیاري هغومره به کوم